السلام علیکم. زما نوم نوید خان دی او په دې ټایم کې زه په لنډاکي کې په نوید موټرز بارګین کې یم او زمونږ دا بارګین داسې یو با اعتماده اداره ده. مطلب دلته زمونږ خرید و فروخت بالکل کلیر دی. په نقدو باندې ګاډي اخلو، په نقدو باندې خرڅو او د هر قسم یعنی دو نمبرای نه او انډر پلای نه د هغې نه پاک یو اداره ده او زه ټولو ته انشاءالله دغه ورکوم چې تاسو ټول دلته راشئ او انشاءالله تاسو سره به خرڅولي او که اخیستلي ښه په اعتماد او ښه په ښه طریقه باندې به انشاءالله ستاسو سره وکړو. مونږ سره چې دلته د مارکیټ چې کوم زموږ په دې علاقه چلیږي ویډز شو، ایکس کرولا شوه او مطلب د مارکیټ ګاډي هم زموږ سره شته او آوټ اف مارکیټ هم شته. بی ام ډبلیو زموږ سره شته، کیمري زموږ سره شته او مطلب هر قسم ګاډي زموږ سره دلته اویلیبل دي. انشاءالله میلاویږي به تاسو ته چې کوم قسم تاسو غواړئ. جیپ شته، موټر شته، ډاټسن شته، سوزکي شته، تر درکشي او د موټر سایکل پورې انشاءالله میلاویږي. ټیکټر میلاویږي، هر قسم انشاءالله میلاویږي. مونږ چې دلته چې ګاډي خرڅو مطلب ښه د مارکیټ په دغه باندې مطابق یې خرڅو. یو سړي له مونږ ګاډی ورکو او سبا له هغه ګاډی واپس یې مونږ له راولي نو هغه که مونږ ته 15,000 روپۍ 10,000 روپۍ کمۍ یا په خپل سر هم اخیستی شو او 15,000 10,000 که کمۍ هر ټایم یې ته اخیستی شو. د مارکیټ نه 10 15 20,000 روپۍ انشاءالله زموږ هر ټایم هر سړي ته خاطري او په ښه ریټ یې وله ورکوو. دا چې په بونډري سوات باندې دی لنډاکې چیک پوسټ کم د سوات مین روډ چې دی د لنډاکي چیک پوسټ نه لاندې او د شموزو کم فول چې دی بونډري سوات باندې د هغې په منځ کې د ایوب هوټل او د شاجي هوټل په منځ کې دی نوید موټرز اینډ پراپرټي ډیلر، جی ټي روډ، لنډاکي سوات. دې وخت کې زه نوید موټرز بارګین کې ولاړ یم چې کوم لنډاکي سوات کې واقع دی او دا یو ډېره با اعتماده اداره ده. الحمدلله دلته چونکې په مونږ کې خپل هم د دې ګاډو اخیستلو خرڅولو یو شوق لرو نو دا یو با اعتماده ځای دی، با اعتماده اداره ده او زموږ د دې علاقې دپاره دا د خوش قسمتۍ یو خبر ده چې داسې یو با اعتماده اداره دلته موجود ده او ډېر اخلاقي عملی ده، اخلاقي اونري دی او دلته الحمدلله خرید و فروخت په یو ډېر اعتماد سره کیږي. د لر او بر نه خلک راځي او دلته خرید و فروخت له راځي او د دې ځای نه ښه مطمئنه او ښه فولي سټسفاید ځي، ښه خوشحاله او ښه مطمئنه دې ځای نه ځي. او د ټولو نه غټه خبره دلته د اخلاقو ده. دلته د ډېرو ښه اخلاقو مالکان موجود دي چې هغه ډېر په اخلاقو او ډېر په تمیز باندې د کسټمر سره ډیلینګ کوي او هغوی ډېر زیات خوشحاله او مطمئنه د دې ځای نه ځي. دا دلته مونږ راشو ګاډی واخلو خرڅ کو او چې واخلو بیا راولو دلته هم ښه په اعتماد سره یې خرڅ کو، پیسې ښه نغدې میلاو شي او ښه په ښه ایوان دغه دی موټر بارګین دی. یعنې دلته چې کوم دی 2 نمبري مومبري پکې نشته، ډېر 1 نمبر بارګین دی او د نورو بارګینونو په شان د دغه شان نه دی، پیسې نغدې میلاویږي او نغد کاته یې قیسې نه کوي.